السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. صدق الله العظيم. مركز عثمان بن عفان رضي الله عنه داغي مبارك من أوريدي أو نن بخبر استرضواني أو داغي دا عزيم روح روان أو ددي قافلي أو ددي كاروان سالام دا القبض مولانا محمد شعيب ندیم سے دامت برکاتہ او ورسرنور مرگری قاری الاسلام سے او ورسرنور مرگری اللہ جدید پا حوصلی جدید پا جذبی او جدید پا دی خلوص او پا عقیدت کے نور ابوک اضافہ چھ 500 معشمان دخل ځان سره ساتل او د هغوی تعلیم او تربیت د دې دواړو په داسې طریقې سره کول چې دومره عظیمې مجمع دی د خپل محنت هغه سرمایه او د خپل محنت هغه نمونه پیش کړل. یقینا دا کارېدار ما او تا په خپل کور کې د 2 بچو د 3 بچو د هغې تربیت نشو کولی او الحمدلله دې علماو دې قاریانو او دې حافظانو د 500 نه زیات ماشومان د هغوی د تعلیم او د تربیت د دیني تعلیم او دیني تربیت د هغې دا بیړۍ په سر باندې اچولې ده. الله دې دوی ته نور هم استحسان او ثبات نصیب. د دې نه مخکې هم بیان شو د دې ماشومانو بیانونه هم تاسو واورېدل او بیا دا څلور ماشومان چې تاسو ته مخې ته کړل خو دا څلور نه دي دا دغه 500 دي خو دې څلور کسانو د دې 500 نمایندګي وکړه او زه چې هر ځای ته لاړ شم د تمامې مجمع نه دا مطالبه کوم چې زما د وړې مدرسې او د لوی مدرسې کما تا ته په طور د نمونې باندې 15 طالبان ښوولي دي 10 مې درته ښوولي دي 6 مې درته ښوولي دي خو زه په دعوې سره دعوې چې زما د مدرسې دغه 15 او 10 طالبان نه دا باقي طالبان به هم د دې 15 غونډه کې کارګردګي ادا او دا څلور ماشومان چې نن د دې 500 نمایندګي کوله دا 500 الحمدلله دا هم د دې څلورو منتقي الحمدلله مونږ وایو مونږ یو کمزوري لیکن زمونږ په کار کې اخلاص مونږ یو کمزوري زمونږ په کار کې عقیدت دی مونږ یو کمزوري لیکن زمونږ کار دا د الله په باورسې باندې دی او کوم کار چې د الله په باورسې باندې وي د الله په اعتماد باندې وي هغه کار کې د هغې کارکوونکي د هغې کارکوونکي هغه وروسته نه وي هغه الحمدلله مخکې وي. تاسو له د دعاګانو کتابونه درکړل او تاسو ته د 40 عادت ذکر کړل پرې د دې څلورو کې د هر یو 15 تپوسونه وکړئ او ما وکتل چې چا په سنګل کې سوال وکړو چا په ډبلینګ کې سوال وکړو چا په ټربلینګ سره سوال وکړو لیکن الحمدلله هغه څلور واړه د هغه حدیث د هغه نمبر مطابق د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم مبارک کلمات هم تاسو ته وویل د هغې درته ترجمه هم وکړله او که یو انسان د دغه احادیثو ترجمه د زړه په غوږونه اورېدلي په دې یوې واورېده
وې نه ویستله زړه ته یې کوزه کړله انشاءالله العزیز دا د هغه دپاره کافي نصیحت دی بل د نصیحت هغه ته ضرورت نشته تا ته د ژوند په معاملاتو کې د احادیثو ترجمه وکړله تا ته د جامو د اغوستو په باره کې د احادیثو ترجمه وکړله تا ته په خپل منځ کې د معاشرت او د ژوند د تېرولو په باره کې هم د احادیثو ترجمه وکړله او زه الحمدلله د دې مدرسې او د نورو مدرسو په هغه استادانو باندې فخر کوم چې یو ډول موږ به د خلکو د ماشومانو تعلیم او تربیت کوو لیکن هغوی به امتحان موږ له راکړو یا به موږ د بهر نه یو سړی راویست چې زما د دې ماشومانو د امتحان وکړي لیکن نن سم چې دور جدید دی د جدید دور تقاضې هم څه جدید دي الحمدلله علما او حافظانو د خپل شاګردانو د امتحان د ورکولو لپاره خپل عقیدتمند خپل تعاون کوونکي د خپل ځان سره محبت کوونکي هغه ممتحنین وګرځوي او دا مولایانو په مخ کې یو ټکی کوم دوی به پرې پوه شي په خپل جومات کې زموږ چونکې د طالبانو سره تعلق دی او که معمولي پروګرام وي او که غټ وي ټول پکې هغوی وي نو ما ورته ویل یو دور و موږ به محاوره ویله چې کل جدید لذیذ هر نوی څیز خوږي و هغوی ته مې ویل چې دا کل جدید نه دی کل جدید لذیذ کل جدید لذیذ ولې د دې محاورې مطابق دا محاوره جدیده که کله تر اوسه پورې تا په دې جدیدین باندې زیرونه وي اوس پې څه ووایه پیشونه پې څه دی ووایه خوند هم داسې کوي چې داسې د ماشومانو امتحان واخلي زموږ یو ملګری دی د هغه د مدرسې امتحان هم دقسې دی قاریان یې راویستي د لرې لرې او د دنیا دا یو لوی عظیمه مجمع راجمع کړي په هغې کې نه تلاوتونه نه په هغې کې نعتونه نه په هغې کې تقریرونه صرف ماشومانو یې سکیل جوړ کړی او په هغه ماشومانو باندې هغې ته د دې ځای ماشومان راغواړي او قاریانو ته وایي د دوی نه تپوس وکړئ کله ورته وایي په اردو کې دې وکړئ کله وایي په پښتو کې دې وکړئ کله وایي په انګلیش کې دې وکړئ کله وایي په قرآن پاک کې الټه تپوسونه وکړئ کله ورته وایي په نیغه دې تپوسونه وکړئ الحمدلله د هغه د مدرسې محتمل او د هغې د استادانو سترګې د هغه عظیمې مجمعې په مخ کې د ډېرې خوشحالۍ نه د هغې نه اوښکې بهیږي چې زموږ محنت دومره عظیمه نتیجه راوړې ده نن په مرکز عثمان ابن عفان کې تاسو د دې مرکز د ماشومانو کارکردګي وکړه دینی مدرسه هم دقیق کارکردګي د دینی مدرسې علماو د ماشومانو نه داسې کار کوونکي انسانان دي نو عزتمندو دا مرکز ستاسو دی دا مرکز ستاسو د بچو دی د دې مرکز آبادي دا ستاسو په ذمې باندې ده په بچو باندې به هم آبادوئ او په عمارت باندې به هم آبادوئ د دې مرکز د ضروریاتو پوره کوونکي هغه تاسو یې ما هلکې واورېده چې تمام انتظامات شته دی لیکن د سولرو کمی ده زه خو ملاستم خو ما اورېدل د سولرو کمی دی دا سولرې ما د حکومت نه لګي که لګوي زموږ دې تېر حکومت ډېرو خلکو له سولرې لګولي دي ډېرو له په رشوت کې ورکړي دي لیکن څوک نشي ثابتولی چې په داسې عظیم مرکز په هغې کې دې سولرې لګېدلي زه انکار نه کوم په بعضو جوماتونو کې لګولي لیکن هغې د خپلو مفاداتو دپاره د خپلو اغراضو دپاره لګولي دي راځي چې زما په هغه جومات کې دې سولرې ولګئ چې په کوم جومات کې 500 ماشومان د قرآن او د سنت د تعلیماتو مطابق تربیت حاصلوي په دې جومات کې د سولرو شیشې لګول دا په تاسو دي او که تاسو وایئ چې موږ یې نه ورکوو په ایمان بیا به یې ورکوو دا بل څوک نه کوي چې ته وایې چې چېرته د دې خان او ملک به راشي دا هغه نه کوي دا به د دې جومات موسیقونکي خوار غریب په خپلې دیاړۍ کې ورکوي
پخپل مزدورۍ کې به ورکوي، پخپل زمیندارۍ کې به ورکوي، پخپل دکاندارۍ کې به ورکوي. او ان شاء الله العزیز دا جذبه د هر مسلمان په زړه کې ده. الحمدلله جومات بغیر د حکومت تعاون نه آباد دی. په جومات کې د جومات تمام ضروریات د لمونځ کوونکو هغه بغیر د حکومت تعاون نه دي. د جومات د دې 500 طالبان د دوی د استادانو ضرورت، د دوی د قرآن پاکونو ضرورت، د دوی د دعاګانو د کتابونو ضرورت، د دوی نور تمام ضروریات هغه الحمدلله د جومات آبادونکي مسلمانان کوي. دا د سولر انتظام او ضرورت به هم ان شاء الله العزیز دا مسلمانان کوي. څنګه به پوره کوي هغه الله ته معلومه ده او ما ته معلومه ده. زما پروردګار ته معلومه ده چې دا د سولر ضرورت په دې انداز پوره کیږي. خو که دا مسلمان ولګي د الله سره تعلق قائم، خدای ته خپله غریبي وښوه، خدای پاک ته خپله عاجزي وښوه، خدای پاک ته د مسلمانانو د دې بچو د ګرمۍ په وخت کې د دوی هغه تکلیف یې ور مخامخ کړو، د بجلۍ د نشتوالي په وخت کې د دې ماشومانو په سبب کې چې کوم رکاوټ راځي دا یې زما پروردګار ته مخامخ کړو. زما پروردګار ډېر غیرتي ذات دی. هغه چې د جومات په طالب باندې څومره مهربانه دی، دومره مهرباني او د بل چا سره شته دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خپل جومات د طالب علمانو سره ناست چې د مکې لوی کفار او مشرکان راغلي او پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ستا په دې مدرسې کې مونږ داخلېږو، یعنې مونږ هم د ایمان دا نعمت قبلو، خو شرط دا دی چې دا زاړه طالبان، دا خوار او غریب طالبان دا د ځان نه لرې کړي. پیغمبر علیه السلام دې ته تیار نه شو. زما خبره به اورئ که نه؟ پیغمبر علیه السلام دې ته تیار نه شو. وی وجه دا ده چې دا خواران، دا غریبان، دا خو زما سره د مخکې د په دې جومات او په مدرسې کې پاتې کېږي. لویه ده بېحیایۍ خبره ده، لویه د شرم خبره ده چې زاړه طالبان د مدرسې نه وباسه او نوي ورته راوله. وی دا نه شي وکړه چې یوه ورځ به دا زاړه طالبان سبق نه راځي او بله ورځ به مونږ راځي. زمونږ په نمبر کې به دا زاړه طالبان دی او د دوی په نمبر کې به مونږ نه یو. زما خبره مو اورېده؟ یعنې نمبر به مقرر کړو. یوه ورځ به دا زاړه طالبان، دا غریبان خواران او بل ځل به مونږ راځي. پیغمبر علیه السلام په مدرسې کې د طالب علمانو ضرورت وجه دا وه چې تمامې دنیا ته دین رسولو. پیغمبر علیه السلام په دې خبره راضي شو. وی دا زاړه طالب علمان به یوه ورځ راځي او تاسو به په بله ورځ باندې راځئ. مشرکین مکه او هغه سردارانو ته د اسلام د لیکلو مطالبه وکړله. وی موږ سره لیکل وکړه چې په دې باندې فیصله راکړه. پیغمبر علیه السلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې ای علي کاغذ قلم او دوات راوړه او زما او د دې سردارانو د کفارو په منځ کې معاهده وکړه. معاهده ما تاسو ته وکړه چې یوه ورځ به دوی راځي، یوه ورځ به دا نور راځي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قلم او کاغذ په لاس کې نیولي دي، شروع کوي. عزتمند واورئ، دا طالب نه دی، دا د عثمان ابن عفان د مرکز طالب، دا د الله په نیز باندې د دې تمام کائنات زیات عزیز او محبوب دی. دا شروع نه وه شوې. الله جل جلاله آیات کریمه نازل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي. ای پیغمبر علیه السلام دا کوم طالب علمان چې ستا سره دي او دا شپه او ورځ د الله د رضا دپاره د الله په دین په زده کړه کې لګیا دي، ولا تطرد ولا چېرته دا ونه شړې. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
سهر او ماښام الله طرف ته اوازونه کوي د الله دین زده کوي ولا تترك دا ونشر په اخر کې دي فتطردهم فتكون من الظالمين کدا زاړه طالبان دي د مدرسې نه وویستل او یا دا زاړه طالبان دي همیشه لپاره د ځان سره کېنول فتكون من الظالمین ته به بیا د ظالمانو او د زیاتي کوونکو آیات کریمه راغله پیغمبر علیه السلام کاغذ قلم او دوات د علي رضی الله تعالی عنه واغست او هلته کې او کفار مکه او سردارانو ته وویل چې دې معاهدې ته تیار نه او د عثمان ابن عفان د طالب علمانو ته وویل دې خوارانو ته وایي زه درته ولاړ یم هر یو راځئ او ما سره سینه په سینه باندې راوړئ بلال راپاسید صہیب راپاسید سلمان راپاسید نور صحابه پیغمبر علیه السلام سره راځي او د خپل استاد سره سینه په سینه باندې میلاویږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په انتهایی خوشحالۍ سره دا وایي چې الحمدلله چې زما په امت کې خدای پاک ما ته داسې طالبان راکړي ما ته داسې دینداره قوم راکړی چې خدای پاک ما ته وایي چې ګوره د مجلس نه ونباسي د دوی سره کښېنه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم اے پیغمبر علیه السلام خپل ځان د دې طالبانو سره محکم او مضبوط وساته ځکه دا طالبان دا خالص طالبان دي او دا مشرکین مکه چې نن ستا په مدرسې کې داخلېدل غواړي دا خود غرضه دي دا د یو غرض په بنیاد باندې راځي دا د الله د دین په بنیاد باندې نه راځي دا د عثمان ابن عفان د دې ماشومانو د الله په دربار کې هغه عظیم وقار او عزت او دا طالب علم دا ما او تا ته یقینا واړه ښکاري لیکن دوی چې کوم کتاب په لاس کې اغوستی هغه کتاب څه دی تاسو وګوره خفه هغه قرآن دی قرآن او دا هغه قرآن دی تنزیل من رب العالمین چې دا د ځمکې او د اسمان د کائنات د پیدا کوونکي د طرف نه راغلی دی او راوړی چا دی نزل به الروح الامین دا یو عظیم فرشتې راوړی لیکن هغه فرشته یوازې نه ده راغلې د یو آیات او د یوې کلمې په راوړلو سره د استقبال په ډول باندې او یا زر فرشتې د یو آیات سره راغلي دي دا هغه عظیم کتاب او دا کتاب د دې امت د هدایت لپاره نازل شوی او دا کتاب د دې د حفاظت ذمہداري الله جل جلاله اغسطی ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا قرآن مو نازل کړی دی او د دې قرآن حفاظت غضبو او دا حفاظت د دې وړې سینې نه الحمدلله اغستلی کېږي دنیا ته داخل چې قرآن ډېر خلک پرې وسوځوي ډېر خلک پرې د پاسه وخېږي د قرآن د توهین او د سپکوالي لپاره لیکن د دې قرآن محافظ الله دی دا د انسان په سپکوالي باندې دا د انسان د حقارت په نظر باندې د دنیا د ختم کېدونکی نه دی او په دې کال کې الحمدلله د عثمان بن عفان منطقې مرکزونه په پاکستان کې دي په هغې کې 1 لاک د قرآن حافظان تیار شي او دا 1 لاک دا د ځان نه دی دا په رجسټر کې لیکلی شوي نومونه دي د 1 بیوټین نه والا تر د 1 لاکو پورې او د دې نه علاوه چې غیر رجسټر وي چې هغه به څومره لاک عزتمندو عثمان ابن عفان د دغه مرکز د دغه کتاب د حفاظت لپاره جوړ دی او د دې کتاب د حفاظت لپاره ستاسو د محلي ستاسو د علاقې ستاسو نه پیدا شوي ماشومان استعمالیږي الحمدلله تاسو قرباني وکړه بچي م راوړئ مولانا شعیب ندیم سے او نور استادانو قرباني وکړله ستا د اولاد سره ولو ولا ستا د اولاد سره د خپل بدن نه وینې پکې وچې کړه ستا د اولاد سره دومره محنت او قرباني وکړله چې نن الحمدلله په دغه 500 طلباو کې
سنة الأبوة دولس پدې الحمد لله د قرآن حافظان دي او 28 پکې داسې دي چې هغوی د قرآن ناظره خوان دي او انشاءالله مولا په دې باندې صبر نه کوي مولا ډېر لالچي موږ د دنیا لالچ نه کوو تاسو راکوئ څه شي مولا ډېر کافر لالچي زه خلکو ته وایم مولا نه دی دا ډېر د بدني کې زوی دی ولې مولا جومات جوړوي څومره لوی جومات لیکن دی وایي یو د الله غونډه کې ځای خالي دی چې دا په څه طریقه مې راټینګ کړی چې دې طرف ته ووایي وایي ګراونډ دې طرف ته خو څه نشته پته راته نه لګي خو دې طرف ته شته د دې ملایانو قسم دی دا بدلېږي دا د دوی لالچ دی چې دا ځای ولې خالي دی لکه خالي دی ګاډي پکې ولاړ دي که نه نور پیسې ته کوي نه دا په دې جومات کې داخلوم چې ماشومان نور شي دي زموږ یو ملګری دی په پردۍ ځمکه کې د اختر لمونځ وکړو ما ورته ویل دا ولې په ایمان دې ته مې اراده وکړې په دې باندې یو جومات او خپله جومات یې پرې جوړ دومره جومات یې پرې جوړ کړی چې اوس ورته مقتدیان نه میلاوېږي چې په څه باندې ډک نو په بل کال یې بیا د هغې نه اخوا لمونځ وکړو ما یې لکه بیا ولې ما یې خپلې ورته اړوې کړي دي یاره په ایمان هسې پرته ځمکه ده خو چې په دې جومات کې بیا راداخل او الحمدلله په ټول ځای وه نو دا ملان لالچیان دي خو دا د پیسې لالچ نه کوي دا د عزت لالچ نه کوي دا د قدر لالچ نه کوي دا لالچي نه دی چې دا 12 حافظان او دا 19 ناظره خوان دي دا 24 ولې لري وایي انشاءالله ته ورته ګوره کال نه بیا زه 24 کوم او بیا چې 24 کېږه نو په بل کال کې مونږ دا کوم دي که 24 نه بالتینې 36 او وایي دا 36 شوي ولې لري الحمدلله د دې ملا د قرآن د لالچ د وجې نه د دې ملا د دین د لالچ د وجې نه الحمدلله نن هغه کورونه د قرآن ننوتی دی چې په هغې کې په پیړو پیړو باندې قرآن د هغوی په نسلونو کې چې قرآن اورېدی او الحمدلله نن د ملا د دین د لالچ او د دین د حرص د وجې نه هغه دا کمال وکړو عزتمندو دا مرکز ستاسو مرکز دی ستاسو د اولاد د تعلیم او د تربیت دپاره جوړ دی ما داسې یو ماشومه جینۍ لیدلې خبره به واورئ داسې یو ماشومه جینۍ مې لیدلې چې هغه ذهني طور کمزورې ده لیونۍ ذهني کمزورې ده لیونۍ ده او دا لیونۍ جینۍ دا د یو دینداره ملایانو په کور کې ده لیکن پته نه لګي چې خدای پاک یې څه په زړه کې واچول چې په دې محلې کې د جینکو مدرسه ده دا لیونۍ به هلته کوي او چې کور ته به راغله نو کله به وي چې ما ته خو د خوراک دعا معلومه ده کله به وي ما ته د سملاسکو دعا معلومه ده کله به یو او کله به بل چې کله د مدرسې سره عادته شوه نو بیا ولګېدله وایي زه به ځم مدرسې ته خو یوازې به نه ځم مور به راسره وځي ترور به راسره ووځي خور به راسره ووځي هغه لیونۍ د کمزوري ذهن والا ماشومه ولګېدله هغه خپله مور یعنې د کور تمامې زنانه هغې د مدرسې طالبانې جوړې کړلې او د دغې کمزوري ذهن والا ماشومې په ذریعې باندې نن که د هغه کور نارینه دیندار و نن یې زنانه هم دیندارې ګرځېدلې عزتمندو تاسو که هر څنګه وئ هر سړي ته خپل ځان معلوم دی د ډېرو پلاران به پکې اوس ناست دي یوه دعا به ولم نه ورځي به ورته یوه ورته هم نه ورځي د ډېرو پلاران پکې ناست اجیان دي امیران دي مریدان دي نور د دنیا صفتونه به پکې وي لیکن د آقای جهان صلی الله علیه وسلم یو حدیث ورته ورسوي نه دی یاد او زاغ چې د زمیندار ماما د بچي نه 40 احادیث نمبروار ورته یاد او بیا داسې ورته یاد دي چې ترجمه ورته هم ورځي او زموږ دا یقین دی انشاءالله العزیز دا ماشومان به خدای لویږي نه لویږي دا به بمبار لویږي انشاءالله العزیز او دغه حدیث چې یاد کړي دي د دې حدیثو مطابق به انشاءالله العزیز دا ماشومان خپل ژوند هم جوړوي نو عزتمندو خپل اولاد د علماو په سرپرستۍ کې ورکوي خپل اولاد د علماو په مجلسونو کې کېنوي او په خپله باندې هم د علماو سره کېنوي تاسو واورېدل په دین کې د یو هلک خبرې خو ما اورېدلې ده که نه هم دې اورېدلې په دین کې یو هلک دی
د 1514 کالو دی، لیکن باوجود د هغې دا د پلار او د مور نه پیدا دی، دا د مسلمان په کور کې پیدا دی، دا په داسې محلي کې چې په هغې کې اذان کېدو که نه کېدو، په هغې کې اذان کېدو، د جومات منارې هم وي او د جومات محراب هم، لیکن پلار او مور جومات ته ونه لېږو، مولا ته ونه لېږو، هغه ګلالې بچې نن د پلار او د مور قاتل وګرځېد، هغه ګلالې بچې د پلار او د مور دشمن وګرځېد، پیدا د پلار او د مور نه دی، اولاد پردی شو. وجه دا چې تعلیم او تربیت نه د علماو په ماحول کې کېنول نه. زموږ د دې ملک یو عظیم عالم دی مولانا احمد علي لاهوري رحمه الله، والد صاحب وایي هغه ته یو زنانه راغله او جړل یې ورکړه چې زما یو بچی دی، ما ته یتیم پاتې شوی، ما په کورونو کې مزدورۍ وکړې، هغه بچی مې لوی کړو، تعلیم مې وکړو، واده مې ورته وکړو، اوس هغه ښځه او خاوند په کور کې ناست په کمرې کې وي، ځان له اعلی خوراکونه کوي، خو ما له قسمه شی نه راکوي. او اوس دا منصوبه جوړی چې په کوم کور کې ما دې ساتلی او ما ورله واده کړی دی. دا پلار دا ښځه او خاوند غواړي چې زما غوندکې بې عصري زنانه هغه د کور نه وباسي. ما له تعویض وکړه، ما له بنګا له خپل پیشي راځي. حضرت لاهوري رحمه الله ورته وفرمیل چې ای بوډۍ په خبره مې واوره، ستا په دې محلې کې زه مولا پاتې کېږم او ما ته د ملک او د بهر ملکونو خلک د دین د زده کولو دپاره راځي، تا دا بچې چېرته زما د مجلس د علم ته رالېږلی، زما د ترجمې د قرآن ته دې کېنول، هغې مې دا مې نه دي کړي. حضرت لاهوري رحمه الله ورته وفرمیل چې کله دې بچې زما د مجلس نه لرې کړی دی، څنګه ته د هغه نه دا غواړې چې دغه بچې به ستا قدر وکړي او دا بچې به تا مور وکړي. نن عزتمندو اولاد د مسلمانانو دی، د مسلمانانو په مال او په دولت باندې لوی شوي دي، لیکن نن دا د مسلمان نه پردی کېږي، دا د مسلمان نه لرې کېږي. وجه دا ده چې د خلکو په منځ کې معاشرت او ژوند هله برابرېږي چې کله د هغوی په منځ کې تعلق وي، کله د هغوی په منځ کې رواداري وي. نن د پلار او د مور او د بچي په منځ کې تعلق ختم شوی دی. پلار ځان له روټۍ خوري او بچی ځان له خوري. داسې نه که نه ده. یو دور و، دا مشران پکې شته، دا مشران ولې دومره پاک پاک ژوند تېروي؟ دوی د پلار سره په دسترخوان ناست، دوی د پلار سره وتلي راوتلي، پلار د دوی تربیت کړی. نن زه په خپل کور زما پلار ځان له روټۍ وخوري، زه بیا وروسته لاړ شم ځان له وخوري، مور مې ځان له وخوري، خور مې ځان له وخوري. نن زموږ په منځ کې د سره تعلق شته دی نه، څنګه به دا بچي، دا به زموږ بچي پاتې شي. عزتمندو که اولاد خپل بچي غواړي او د دې خپل اولاد نه خپل قدر او عزت غواړي، دا به ته جومات ته رالېږي، دا به ته دې ملایانو ته رالېږي، دا به د ملایانو په ماحول کې کښېني. پس د دې نه به دا بچې ستا بچې وي، انشاءالله العزیز دې ته خو به تیار یې که کمال خو به دې ماشومان وولي. د خپلو بچو دپاره به دا کمال څه دی؟ غواړئ که به نه غواړئ؟ غواړئ دی چې دا بچي به ملایان وغواړئ، خو دا ملایان به منې هم که نه یې منې؟ نه خو به یې منې انشاءالله. نور کله نه منل، خو نن هم ځکه ومنل چې ملا د بلا دی. ملا ځان ښکاره دی، ملا پټ پاتې کېدی نه شي. ملا ځان ښکاره کړو چې 1500 بچي یې ځان سره پاتې کړي، پکې 19 ناظره خوان ګرځولي دي، 14 په هغې کې حافظان ګرځولي دي، او دا نور ورپسې انشاءالله را روان به یې څوک به ملا ځان ښکاره کړی دی. بوډا بابا ته مه ګورئ، د دې بوډا بابا سره به د چا پلار سبق ووایي، په ایمان که دی به ما مدد ووایي. خو الحمدلله موږ وهل کړو، وهل څه کړي دي؟ مکمل پرېښودي دي. بابا هم ځان سره په جان اگر دا کېجه مرغۍ وه، د دې خوند نه و د حلالولو، خو راغی اوس خدای راکړی دی چې ور نه راځي، بوډا هم راکړي
کېده کوم ځای نه اسلام غواړي چې بوله لیکن مکمله شذات قرآن ورته مناظره ختم کو او شپږ سپارې ورته یاد کړئ او ان شاء الله العزیز دا مې یقین دی چې دا بابا د نور کوم محنت ان شاء الله په آینده کال کې ورته ګوره د دغه پټکي ورپسند شي چې په مړینې باندې بابا حافظ قرآن زموږ سره په مدرسې کې بوډاګان دي نو ما ورته فتوی چې کله زبر نم سبق ده ما به بابا نن ته تلاوت وکړ نو بابا به پخواني قرآن کې تلاوت کوي اوسنی قرآن بدل کړي ما ته مې والدې وي وی بچی دا ماشومان یې راشي چې موږ قرآن پیدا کړو وی دا څه شی دی ما یې ورته د پته نشته قرآن مو بدل شوی وی ولې وایي تاسو به چې قرآن وي نو تاسو به وي چې الف لام زرعل ښ میم زرحم دال پیخ دو او وایي زموږ دا ماشومان اوس وایي چې الف لام زبر ال ښ میم زبر حم دال پیش دو او نور یقا دا دسه نو ما به بابا ته وي چې ګوره پخواني قرآن کې به تلاوت یقینا هغه پخواني قرآن به تلاوت کوم ما به ترې خوندونه اخیستل او طالبانو پر پورې خواندل وایي که چا وخواندل برابر خواندل دا خو زموږ بابا دی دی موږ ته پخوانی قرآن رایادوي چې موږ به بې تجویده قرآن تجوید مجوید نه خو بس قرآن وی دی او اوس خو الحمدلله بابا د تجویدي قاعده سره وی او ان شاء الله العزیز که دې ونه وایي ان شاء الله د قیامت په ورځ به تاسو چېرته هر انسان به د خپل خواهش اظهار کوي نو د مټه مخلوقین د مردد د عثمان ابن عفان سره تعلق لرونکي دا جنتیان خلک دا به د خدای نور غواړي چې خدای موږ ته خپل بوډا تعلیم وښیي نو تا ته به یې وښیي چې د مخ د ځمکې د لوی لوی قاریانو او د لوی لوی حافظانو په صف کې د بابا ان شاء الله العزیز ناست کردګي ده مولا به مني او کنې مني بیا به هم سکي منې به مولا نه پټ پاتې کېږي او مولا خپل کارونه چېرته پټ کړي خدا خلک ښې په سترګو وي خو بیا به لږه زه خو نه یم دا مولا څه کړي دي نو ته شمکور جومات ته د ما پنځه وخته آباد کړی منبر ته د ما ښایسته کړی د جومات کې د قرآن زمزمې او د قرآن اوازونه هغه زما په ذریعه باندې ستا په دې ملک کې چې د اذان دا لوی اوازونه کېږي دا په خوش اوازۍ باندې دا ما کړي دي لیکن بیا خلک وایي مړه یې وایي ما مولا دی مولا به مني او د دې مولا سره چې تعلق وساتي د دې مولا تعلق خپل کور د قرآن وړل او د دې مولا دشمني دا خپل اولاد د قرآن نه محرومه کول د مولا سره تعلق خپل کور د عزت وړل دي او د مولا سره دشمني خپل ځان په قولونو کې شرمول دي نن عزتمند هر سړی د عزت ویلی او دا عزت الله جل جلاله په قرآن پاک کې ښودی نن ستاسو د ماشومانو بچو ته دا عزت درکړی او دا ملایان غواړي چې دا مشران دې هم زموږ د درسګاه خائش وګرځي نو خو هم نه که نه سپارې به راوالې د سپارو به شرمېږئ نه چا چې دا سپاره نه وي په ایمان په قرآن باندې چا چې دا سپاره نه وي د داړو د سره ټکې سبق ولم څه دی نه ورځي دا سپاره به موږ ووایو یو ځل به یې ووایو بیا به یې ووایو بیا به یې ووایو زموږ د ماشومانو یو ځل ویلې ده او قرآن یې پکې ټول روان خو ما او تا کمزوري یو یو ځل چې موږ د الف با تا سپاره یې زده کړه ده یقینا تا ته قرآن درغی ولې قرآن د الف با تا نه جوړ دی دا اجتماع د دې ماشومانو د دې اعزاز په بنیاد باندې ده خو ورسره د ملا یو پټ غرض دی هغه غرض یې دا دی چې نور ماشومان د خپل جان ته راګرځوم او کېدای شي که چېرته غټې غټې مرغۍ پکې وسلي ونیسم د غټو مرغو ستاسو نه مې دا مطالبه ده چې دا قرآن یوازې د ماشومانو کار نه دی دا د مشرانو کار هم دی دا د بوډاګانو کار هم دی د دې قرآن د زده کړې لپاره او د دې قرآني مرکز د آبادولو لپاره محنتونه او قربانۍ کوي الله به ستاسو د دغه قربانیو په بدلېږي تاسو د دنیا هم ښایسته کړي او آخرت به دغه هم ښایسته کړي دې ته تیار یې انشاءالله مزید الله دې د دې ماشومانو دا دستار تاسو ته مبارک وګرځوي او الله چې د قرآن
او د دې د تمام ملګرو دي محنتونو ته نور هم ترقي ورکړي او الله د دې مرکز ته نور هم لویوالی نصیب کړي او په پاک کې د هر شر نه د هر بد نظرۍ نه د دې مرکز حفاظت وکړي او په آخر کې درته بیا ویل چې د مولا ورې مخالفت وکړي. مولا که هر څنګه دی خو په ایمان وفادار مولا جومات نه پرېږدي، مولا منبر نه پرېږدي، مولا ستا مړی نه پرېږدي، مولا ستا خادي نه پرېږدي. دا مولا ستا په تعاون باندې مولا شوی، نن دا مولا ستا سره وفاداري کوي، ته هم د دې مولا سره څه وکړه؟ وفاداري وکړه. او په مستقبل کې مولانا شفیع الندیم صاحب چېرته زړه کې راغله چې د کلي د خان او د ملک په دې سترګو کې سترګې ورکړو ورکېږه ولې بې نه ورکې دا زموږ کار دی. شناختي کارت زما سره شته ملګرو، زه د اسمان نه نه یم راغلی، زه خلکو د شناختي کارت ښیم. زه د دې ملک یم او چې په دې ملک کې خان او ملک او وډېره د کوم سیز د حاصلولو دپاره کوشش کوي. مال او دولت مې نشته، جذبه مې شته، د دې د ده به زه مقابله کوم په مال او په دولت نه، په جذبې او په حوصلې باندې. انشاءالله بیا خو به راغلی یوه میاشت او دوه میاشتې په آرام باندې خوب نه کوي. زه به د ده په دې بدن کې 1 کیلو 2 کیلو وینه واچوم چې مولا دې مقابلې ته څه دی ولاړ دی. دا مولا مقابله کوي، ګټي او که نه ګټي، ګټلي هم اصل ګټلي هم الحمدلله. لیکن که زما منبر نه کوي، زه الحمدلله داسې په زما منبر لرم چې په دې منبر کښېنم، د چاپتار حجره شي ماته خو دې غږ وکړي. زه به په دې منبر باندې قرآن او سنت بیانوم او د قرآن او د سنت د بیانولو دپاره زه په اسلام آباد کې منبري غواړم، زه په پېښور کې منبري غواړم، زه په خپل یونین کونسل او په ډسټرکټ کونسل کې هم منبري غواړم. دنیا دې خلکو لوټ کسر کړه، ملایان دي ټول ملایان دقه رنګې ګرځي، کله په جومات کې ولاړ او کله په حجرې کې ولاړ. څوک ورته دا نشي کړی چې مولوي صاحب هغه دومره مال چې دی وهلی و هغه دې څه وروي په دې موبایل کې ورکړي دي نوم یې نه دی. زمونږ د دې صوبې یو لوی سړی دی، د هغه په حجرې د بجلۍ دومره ډېرې ستنې پرتې دي چې مټه مفرحین خو څه کې چې دا ټوله علاقه په هغې باندې راغلې. د هغه په حجرې کې دومره ټرانسفارمرې پرتې دي چې دې ټولې چارسدې ته هغه کافي کېږي. دا ولې هغه پټې کړي؟ توربل دې خو یې خوشحالې دي، دا یو سړی راغلی توربل دی، پته نه لګي چې دته داسې ډېره د کوم ځای نه معلومېږي او دا تصویرونه دی د کوم ځای نه راوړي. لیکن دنیا دې ښکاره کوي چې دې خلک د دې قوم سره څه کلواړ کړی دی، څومره لوبې ورسره کړې ده. لیکن قوم د هغوی سترګې کولاویږي نه، د هغوی سترګې اوس هم پټې دي. نو عزتمندو د مولا مخالفت مه کوه، د مولا په هر میدان باندې مرسته وکړه. انشاءالله العزیز د مولا مرسته به ستا لپاره په دنیا کې هم د خوشحالۍ ذریعه وي او د الله په دربار کې به هم د خوشحالۍ ذریعه وي. واخر دعوانا الحمدلله.